السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو زه یم شاهین شاه فریدي او دا وخت زه موجود یم تیراہ برکیتال ډنډ کې چې یو مشهور ځای دی. نو دلته ګورو چې خلک څه وایي د دې ځای حوالې سره او د هغې سره یې نو راځي چې خدان حوالې سره څه وایي دا بس دا برکیتال ډنډ رای په خوجل خیلو کې دا ناغوګونې او مول ماتوم اوبه څخي خلک انته څخي د اوبو سخت تکلیف رای دا مولا به چار شي حکومت ګورنمنت نامو دا مطالبه کو چې مولا د څخلو د اوبو هغه وکي بندوبار. میدون الحمدلله د داسې یو بهترین زوی دی چې د پاکستان د بهترینو ټوکړو نه یوه ټوکړه و. خلک هم کم زوی لسی خو الحمدلله چې کم میدون دی او دغه موسم دی او دغه خلک دی مهمان نوازي قسمه قسمه دا په یو ځای کې هم داسې خلک نشته. خو د مونږ ستم ظریفي دا چې کم نور علاقې دي شنه علاقې دي پاکستان سره تعلق ساتونکي علاقې دي حکومت هغې له توجه هم ورکړی و روډونه هم دي پکې سهولیات هم دي پکې. دا اوس برکیتال ډنډ دی دا د سیل یو ځای دی خو څه سهولیات پکې نشته نه لیاره داسې لیاره دو نه څه حکومتي سپورټ شته. خو دایي خلک چې کوم دی هغه د دغه ځای خدمت کوي د مېلمنو خدمت کوي او په خپل کمیټو سره په حالاتو سره چې کوم دی هغه د دغه ډنډ حفاظت کوي. مو عبدالولي نوماد و زه لاربوغ اوسیدونکی یم او میاګانو سره تعلق ساتم او دا علاقه ډېره ښکلې علاقه ده. موږ ته چکر راغلي یو ډېره زبردسته علاقه او خلک یې هم ښه دي او بس لږ دغه روډونو مسالو لږ تکلیف شته دی لیاره ګودرو. Yeah, hi buddy. This is a really beautiful place and we came from Peshawar. There is a lot of hot and so much hot weather. And here once we cross the first and second mountain, so the climate is totally changed. So once we visit here and we see, this is also my first time come here, and this is a really beautiful place. Also the people is so beautiful, but there is little bit trouble for the people like facility. So if the government give this facility, it will be much better. من محمد حسین دو زه د کومبار سره تعلق ساتم. دلته موږ دا ډېره ښکلې علاقه ده میدان او په دا کې خاص کر د برکیتال دلته خلک ډېر روڅي او د موږ دا علاقه لکه پسمانده علاقه د تعلیم په لحاظ سره. دلته یو ماما سره موجود دی. ماما درته وایي چې د زوی له کومې مسالې تکلیفونه دي دا لږ موږ چې کم کتونکي کم سرکوري خلک دي هغو له چې پته ولګي چې دلته کومې مسالې خلکو له نو دلته دا مسالې چې دلته خو بس ته په خپله وینې او که دلته دا مسوپر خلک راشي او برانونه پرې وارېږي او غریبان ټول ننده شي اوبه نه وي او مثال دا ډنډ دی مې به کوره دی دا ډېر خلک دی نو معیشت لپاره د ترڅې کاتو لپاره او دلته مله دا شی چې هر شي کمزورتیا د حکومت طرف په نه سکول شته دی نه اوبه شته دی نه هسې ابادي شته چې څوک ته لاندې کښېني روډ موت ګوټ دی بس داسې مسالې دي مله خو دا تکلیفونه دي. موږ راغلي یو برکیتال ډنډ نه مخکې تللي وو باچا خان چې کوم سارداره تللي وو او موږ خو نوي بغه اوسېدونکي یو دلته چکر باندې روډ ښکلی زوی رایي لوکې ډېر خوند وکړو خو فیسیلیټي نشته رایي زوی خو لږ د مسالې روډونه یې لږ کمزوري و نور څه سهولات مهولات نشته نور خو چې سوچ ته وکړي ښه ښکلې علاقه یې خودی ښه سندرین ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تروبر فضل ملک. فضل ملک کم زوی یې؟ یعنې موږ خو بوغ یو د بوغ یې دله چکر له او دلته څه شي راغلي والله چې دا لوکه خلکو یو ډوله ډېره ښکلې لوکه رو به موږ هم ته زړه وشو موږ ته روغلو به دلته یاره موږ له اوبو ډېره غټه مسله رو یار دا ډېره مسله رو ربوني وي چې دا راته کوردا وکړلی شي بل ډېره خوبصورت لوکه رو امن لوکه رو لوکې خلک هم ډېر مېمن نواز خلک. کتونکو تاسو وکتل چې د خلکو سره یې د دې ځای حوالې سره تاسو د تیراہ ښایست هم وکتو دلته خلکو ته موجود مسائل هم واورېدل د خلکو نه چې خلک څه وایي چې دوی ته دومره ښایسته علاقه او دومره زبردسته علاقه حکومت لکه څه وده نه ده ورکړې څه مطلب سپورټ یې نه دی کړی دلته د روډونو مسله ده تعلیمي ایجوکیشن سیسټم برباد دی نو دا ټولې مسلې دي چې دا حل کېدل پکار دي دلته چې حکومتي چارواکي مدد وکړي د عوامو د دې علاقې نو یقینا چې دا یو ډېر ښایسته ځای دی او ډېر زیات سیل وهونکي به دلته راځي. اوس اجازت راکړئ الله په امان.